الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد دوستانو، مخکینی ویډیو کې ما تاسو ته د استاد آداب بیان کړیو. په نننۍ ویډیو کې به ان شاء الله د کتاب آداب درته بیانوم. د کتاب 11 آداب دي. د ټولو ناول کتابونه صفا سوتره ساتل پکار دي. هر ځای کې پکې لیکل نه دي پکار. یو نیم کس هر ځای کې کتاب باندې لیکل کوي، یاسې کتاب په لیکلو باندې هر ځای کې خیرن کړي. نو کتابونه صفا ساتل پکار دي او همیشه دپاره کتابونه په ښي لاس سره نیول پکار دي. په ښي لاس سره، په کس لاس سره نه دي پکار. دریم، کتاب په ځمکه کې ښودل نه دي پکار. دې کې داسې ټکي وي چې د هغې بې ادبي راځي، نو د هغې د وجې په ځمکه باندې کېښودله نه دي پکار. څلورم، کتاب باندې څه لیکل نه دي پکار. ما ته مخکې وویل څه لیکل فضول لیکل پې پکار نه دي. پنځم، د چا نه چې کتاب یوسي نو هغه ته هغه ښه په حفاظت سره ساتل پکار دي. د چا نه چې کتاب یوسي نو هسې نه چې یوسي او یا دې پاڼه شلولي یا دې پکې لیکل کړي او څه چل دې پکې کړي، هغه ملګری په هغې خفه کېږي. نو هغې د وجې د کتاب حفاظت کول پکار دي. شپږم، کله چې کتاب واپس ورکړی شي نو شکریه ادا کول پکار دي. یعنې چاته چې کتاب چا درکړی وي د څه ضرورت دپاره ضرورت دي وي او واپس یې ورکړي نو د هغه ډېره شکریه کول پکار دي. اووم، کتابونو کې ذمیه کار کولو نه فوراً خپل بیگ کې کېښودل پکار دي. یعنی کتاب کې چې کوم کار وي ضروري هغه وکړي، نو بیا کتاب هسې فضول ځان سبار مه نیسه، ډایرکټ کتاب په بیگ کې ږدل پکار دي. اتم، استاد باندې په خپلو کتابونو خپل نوم لیکل پکار دي، د دې لپاره چې د نورو کتابونه په هیره سره بیگ کې وانه چوو. په هیره سره به کتاب بیگ کې نه اچوي. نهم، د چا کتاب کاپي پنسل وغیره پټول ډیره بده خبره ده، الله تعالی دې سره خفه کیږي. لسم، کتابونه بیگ کې ترتیب او طریقې سره کېښودل پکار دي. لکه پلانکې یو پیریډ دی، مخکې دی د هغې کتاب بره، ورپسې بل پیریډ دی، دغه په نمبر باندې هغې سره کافي، نو دغه رنګ ترتیب سره کېښودل پکار دي چې بیا ورته مسله نه. 11، کتاب خپل ملګری او دوست ګڼل پکار دي. کتاب خپل ملګری او دوست ګڼل پکار دي. دا د کتاب 11 آدابو چې ما تاسو ته وړاندې کړل او په دې باندې پکار چې موږ او تاسو عمل وکړو. الله تعالی دې موږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې زموږ په علم کې اضافه وکړي. هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.